ربط هغه تیر شو اوس امتیازات د دې صورت. نو صورت نساء دا ممتاز دی په بیان د هغې امورو چې په هغې سره اصلاح په منځ د راعي او د رعیت کې راځي، یعنی د عوامو او د بادشاه په منځ کې چې په کومو احکامات او اوامرو سره اصلاح راځي هغه به په دې صورت کې بیانېږي. دارنګه صورت نساء دا ممتاز دی په بیان د احکامو د میراث باندې. د میراث احکامات هغه په دې کې ذکر کیږي چې کم کس ته به څومره حق ملاویږي، په کومه طریقې سره به تقسیمه، اصحاب الفرائض به څوک وي، عصبات به څوک وي، دارنګه دا ټول هغه به ذکر کوي. دارنګه دا صورت ممتاز دی په بیان د مهرونو د ښځو باندې. د ښځو چې کوم مهرونه دي نو هغه مهرونه به په دې صورت کې الله تعالی ذکر کوي او د هغوی حقوق به په دې صورت کې بیانوي. دارنګه دا صورت ممتاز دی په بیان د هغې ښځو باندې چې نکاحن هغه حرام دي، هغوی سره نکاح کول جایز نه دي. الله تعالی به هغه ښځې هغه په دې صورت کې ذکر کوي. دارنګه دا صورت ممتاز دی په بیان د جایز تعداد د ودونو باندې. اول به هغه زنانه ذکر کی کوم سره چې نکاح کول هغه جایز نه دي، خو بیا هم رستو به ورپسې نور زنانه ذکر کی چې دومره پورې تعداد تاسو له جایز دی، علاوه د هغه زنانو نه کومې زنانه چې مخکې هغه به ذکر شوي په دې صورت کې. دارنګه دا صورت ممتاز دی په حکم د قتل خطا باندې. قتل خطا د هغې به څه حکمي، د هغې په باره کې کوم احکامات دي هغه به الله تعالی په دې صورت کې بیانوي. دارنګه دا صورت ممتاز دی په بیان د توبې د منافق باندې. د منافق چې کومه توبه ده هغه به په دې کې ذکر کیږي چې په کومې طریقې سره وباسي. د منافق د توبې چې کوم شرایط دي نو هغه شرایط هغه په دې صورت کې ذکر کیږي. اوس داوه د دې صورت څه ده؟ نو داوه د صورت نساء هغه بیان د هغې احکامو دي چې په هغې سره د راعي او د رعیت په مابین کې اصلاح راځي، هغې سره د دې خپل منځي تعلقات هغه برابریږي. نو دا هغه داوه د دې صورت ته. اوس تقسیم د صورت. نو دا صورت هغه درې حصې دي، په درې حصو کې به دا صورت هغه تقسیمیږي. اوله حصه د اول نه واخله تر د 58 پورې ده، او په دې کې به 16 چې کوم احکامات دي په منځ رعیت کې نو هغه به بیانېږي او د هغې اصلاح هغه به کولی شي. دارنګه دویمه حصه تر 135 پورې ده، او په دې کې به 18 احکامات هغه په منځ د راعي او رعیت کې بیانېږي او د دې دوانو اصلاح هغه به راولي. دارنګه دریمه حصه هغه تر اخره پورې ده، او په دې کې د دریو ډلو بیان به کوي. یو به د مؤمنانو بیان کوي، دویم به د اهلی کتابو بیان کوي، او دریم به د منافقینو بیان کوي.